لاره یې نیولې ده چوک یې وویسته یولسه یکامه ګډ په سر چیږېږو چغه پسې کوئ چې دی در باندې ډز کوي په دا خولې یې وله دا په خاورې باندې دا تاسو غوندې شاه زلمي به غل نیسي ډاکو به نیسي بدماش به نیسي دا د پولیس او فوج شاته کار ده اول د قوم کار ده نو لهذا موږ به په دې خپلې خاورې باندې هر قسم بدماشۍ هر قسم غلا ډاکا شوکه بتخوري انشاءالله 15 दिन بعد अब امن مارچ کوو د کلو کمیټۍ به جوړوو څلوېښتۍ به جوړوو چیغه پاټۍ به جوړوو ما دا واده ده کېدای شي په دغه کاس چې مخکې مې پلار پسې تللی ده خو که د ما ژوند زما د خاورې زما د پښتنو د چه په لاره لاړ شي او خدای یو سیرسایي افسوس مې بني اخیرنۍ خبره راغلی خو دا چې کوم قوم دغسې مینه ناک د مینې د خوږلک نه ډکي شاه زلمي کوم مینه مروتو زړو تاسو ما ته په دا شور به نه کوئ نن غلي صاحب چې چوک شور در سره کوي سړی خاموشه کوي دا سټیج وال غلي صحیح نن خاموشه هلکه لږ خاموش تاسو دا مخامخ ول بیا دا کومه مینه خپل د لکۍ ځینې مخلوق که مروت دي که وزیر دي که بیټني دي که خټک دي که مسعود دي که کونډیان دي که ګنډپور دي کومه مینه راکړه کوم ما سره دا دغه مجمع چې نور ډېر قومونو خلک په ناست دي دا واورو دا ولنی الیکشن دا زما په ضلع چې ټوپۍ ولا لسټنګ تاسو کړی دا اولنی الیکشن دا چینو که نه بیا رو پوریږو چینو شور مه کوئ که نه ګوره دا خبرې لږ ما ووایي چې یو بل نه زده کړه سخته تباهي مو تېره سوله ډېر مړ او قتال مو وسه او دومره ظلم په پښتنو باندې د پښتنو په تاریخ کې نه چا بیروني حکمران کړی ده او نه پښتون په خپله په خپل پښتون باندې دومره ظلم کړی ده چې کوم ظلم 2001 نه بعده تر 2024 پورې موږ په دې دغه خاورې باندې مړه سلو ګوډ سلو یتیمان سلو د خاورو نه ای ډي پي سلو هر بېروزګاره سلو کاروبار یې رانه یوړو زموږ د ولس وسایل معدنیات د تا دي د خیبر پښتونخوا دومره قیمتي معدنیات دي چې که صرف خپل معدنیاتو غلا مو ودروله زه بیا وایم که غلا مو ودروله نو د خیبر پښتونخوا حکومت چې دا کومه تنخواه سرکاري ملازمینو ته ورکوي که هغې لسګونه زیاده ورکوي بیا به هم په خزانې چې کمی نه راځي خو معدنیات د تا پټېږي ګیس یې تا ووځي او پیپ پنجاب ته لاړ شي پټرول یې تا ووځي استعمال په تا نسته ده د تا د چلغوزې باغو باندې تا د سیوانو باغو باندې د تا د کویلې په کانو باندې ریاست قبضه کوي لګیا ده واوره پښتنو د تا بدامني وجه د تا وسایل دي خبرې ته غوږ ونیسو زمانه د تا د په خاورې تا وسایل که پټرول دي که ګیس دي که معدنیات دي که اوبه دي که بجلی دي دا د تا د خاورې باندې د بدامنۍ وجه ده چې چېرته به پټرول خېږي
چې چیرته ګیس ووځي، چې چیرته معدنیات ووځي، یا چې چیرته باغونه د چلغوزوی د زرغوزوی، نو واورئ هلته به بدامني راځي، هلته به جدلي، هلته به قتلي، هلته به د پښتنو شخړې وځي. نو واورو پښتنو، د دې ډالر مینې، د پیسو مینې نن وخت چې د تا دا حشر کړی ده، د پښتنو نوجوانانو د دې تا په خاوره که غل ده، که ډاکو ده، که دهشتګرد ده، چې کوم سړي توپک اخیستی ده او د تا په خاورې لا بتخوري کوي، لا امن خرابوي، نو واورئ د پښتون د ولس د پښتنو د کام خیرخوا نسي کېدلی، د پښتنو دشمن ده، د دغې خاورې دشمن ده. زه تاسو ته دا خبره کوم، واورئ د قوم په خپله باندې خرچه وړې ده، د قوم را سره توپک ګرځولی ده، د قوم راته کمپین هم کړې ده، جلسې په خپلې خرچې، دا ما ګاډو سره شل دېرش ګاډي یې پرول، هر ځای ریلیګانې، پټرول، دا د دغه خپل مروت ضلع که بیټني وه که خټرک وه که دا ټول قومونه چې ما یاد کړل، دغو چې کوم دا الیکشن کړی ده او دوه خرچې مې به کېدې، یوه مې به د بیټک چې مې لنګر لګولی و، یو به دا ما سره خپل ګاډي ولس تلل، دا ګارډز به پکې را سره و، پټرول. دا واورو دا الیکشن چې وسل شاته مې حساب وکړ چې ورباندې 3.5 لکه روپۍ ما ته بچت جوړ شو. دا واورئ لکه وخو مې نه لګېدې، دومره دا قوم دا خلکو د مینې نه ډکې خپله به پیسې راوړې، زه به چې راتلم وایي پلانکي خان راغلی و، ما به پېژنده نه، وایي 10 لکه یې پرېښي دي، پلانی راغلی و. نن چې د زه راله واورو د دغه پاکستان چې به کم داسې MNA MPA به وي چې کم ته خپل قوم دومره خوټلت ورکوي لکه تاسو ما ته راکړو، زه درته په سلامي یم. او دا اسفندیار محمد دا ګانه چې ویله وایي څه ګډې وډې وایي په نشه کې ادم خانه، نن خو مې زړه غواړي چې لږ کوټې ګډې وډې درته ووایم. کېنو دا یاد ساتئ، دلته به د پښتونخوا ډېرو قومونو ولس به دلته موجود دي، نو زه دا ټولو ته خبره کوم، صرف مروتو ته نه کوم. یاد ساتو یو وخت و چې دا تاسو عمر چې مشر وو، او دا عمر دا وخت دا تکلیفونو د دې پښتنو په خاوره باندې اوسېده، دا یو قیمت غواړي، او د دې عمر ته پر رسېدا سره یو څو زده کړې مو وسلې، خو دوه درې زده کړې درته شم که کم پښتون دا غواړي چې د راتلونکي عمر زه داسې تېر کړمه چې ما کاله یا ما کلیوال یا ما د قوم خلک په ما باندې یا فخر وکړي او یا مې په احترام سره خلکو ته ووایي چې زه د پلانکي د قوم یم یا د کلي یم. نو درې خبرې واورو. نمبر 1 وخت درته وویله اروېښوله چې مرګیا حق ده او مرګیا به هر حالت چې راځي، دا نه په ځوانۍ ده، نه په بوډاتوب ده، نه په بیماري ده او نه په اکسیډنټ ده، چې الله دې د تا ساګانې په کومه ورځ یې لیکلي هغه ورځ د تا اختتام ده. دا د هر مسلمان، ولې دا د قرآن کریم حکم ده او دا د مسلمان ایمان بنیادی عقیده ده. پښتنو په ذهن چې دا چېږدو په دغې خاورې د ډېرو هېوادونو لاندې موږ چې کم وخت ولیده بالخصوص 2001 نه بعده
که وزیر دی که مسعود دی که بیٹانی دی که افریدی دی که شینواری دی که سلمان دی که بنگش دی د ټولو قومونو په زراو جنازې ووتې د هر کور نه نو راته ووایي جواب راکړو تیرا یار میرا یار په زور سره قیدي نمبر 804 تیرا یار میرا یار دا قیدي نمبر 804 خلاصولو لپاره به پنجاب ته ځو خو که خبر سلو چې کوتکر پسې راوړو په خدای موږ به درته سترګې پنجاب ته به رسېږو ډېره مهرباني عمران خان پی ٹی آئی عمران خان ډېره ډېره مننه الله مو باد خوشحاله ساته